تاسو دا ورکوئ دا هېڅ څومره دي دا خو څلور شپږ کروړه روپۍ دي ډېرې زیاتې روپۍ وتې دي زموږ زه خپل د تحصیل پوړن زموږ چیرمنان صاحبانو راغلي د دوی له طرف نه ستا ډیپټي کمشنر ستا AAC 75% چې دی دا دوه او هغه ثبوتونه د هرې میاشتې او د موږ سره د بینک سلیپ چې یو AAC 3,55,000 روپۍ فاین لګوي او هغې کې چې دی 88,750 روپۍ چې دی ګورنمنټ ته جمع کوي او 2,66,250 روپۍ دی کېږي. مطالبه ده د صوبایي او د مرکزي حکومت نه چې کوم کرپشن DC شنګلا سره د دغو افسرانو ټولو په 24 ګنټو کې د انټي کرپشن نیب راشي ثبوتونه به موږ ورکوو د هغې پار کوونکي بوځي دا مطالبه تاسو مقبول ده. ډیلې زمونږ هم شته دی دا اوپن فورم دی خبرې پکې کوو ځکه چې خبره په زړه کې پاتې شي نو دا بیا دنده دا زړه د دې سره تورېږي نو خپلې چې کومې خبرې نو هغه ښکاره کوو وایي که د سهار یقینا په مختلفو پارټو کې تقسیم وي موږ د شاملې په خلکو باندې چې د هرې پارټۍ سره وابسته دی د هغه په عزت به سمجھوته نه کوو دوی ته موږ دا پیغام ورکوو چې زموږ د شاملې د ټول سیاسي قیادت د ټولې شاملې احترام به کوي چې څوک احترام نه کوي زموږ لاس به جاج د بادشاه سلامت خلاف کم چې د اولې ورځې نه راغلی دی او په دې شانګله کې په دې خلکو باندې خوب حرام کړی دی بې عزتیان یې ورله شروع کړي دي او بې تحاشه کرپشن یې کړی دی او نن وکیلانو اکشن کمیټۍ ته سلام پیش کوم چې هغو نن د شانګلې ګرنټ جرګه راغوښته او په دې مسله باندې کام راغونډ کړ. زما ورونو دا DC کم چې د دې شانګلې د عزتمندو خلکو پګړیانې وچالې کړي دي او کرپشن یې کړی دی څنګه چې شیر عالم ووی انټي کرپشن والا دې راشي او دې په هتکړو کې دې ځای نه اوچت کړي. چې زموږ شانګله اکشن کمیټې را ژوندی کړه دا کرپشن چې کوم دی دا د وروستو څلورو پنځو کالو زیات تر روان دی. کله یو پارټي یو DC سره ولاړوي کله بل پارټي بل DC سره ولاړوي هغه خبرو ته به نه ځو که تاسو احتجاج کوئ بیا به دې پارټیانې وباسئ او د پیپل پارټۍ د جنرال سیکرټریتوب په یو اهمه عهده باندې زه تاسو ته وایم چې موږ تاسو سره شانه په شانه ولاړ یو او کسان به د دې ګواهي وکړي چې شانګله کې څومره ترقیاتي سکیمونه روانو یا د ټیکهدارانو د ټنډر میلاو شوی کته په فاینانس کې دلالان ناسو په 5 او 6% باندې د هغې نه پنچینګ کوو او پیسې به دلته کې راتلې. د دې شاته صرف یو راز دی او هغه دا دی چې ملک کې کرپشن دی ملک کې لوټ مار دی. په یو رپورټ مطابق په ټول پاکستان کې کمه کرپشن چې کوم ټول نه کم کرپشن هغه په پښتونخوا کې و. د هغې وجه څه وه چې پښتنو خلکو به خپل د حق خپل د خبرې تپوس کوو نو دې لپاره دلته کرپشن کم و. موږ باندې چې په شانګله کې دا کرپشن دومره زیات شوی دی د هغې وجه دا ده چې دلته څوک د تپوس نشته. موږ د مالګې پوڼۍ اخلو موږ د ډسپلین ګولۍ اخلو موږ بچي د پنسل او کاغذ اخلو نو موږ په هغې کې ټیکس ورکوو او زموږ په هغه ټیکس باندې دا خلک شاخرچانې کوي دا خلک ایئر کنډیشن کمرو کې ناست دي دا په کرونو روپو ګاډو کې ګرځي د کرونو روپو بنګلو کې اوسېږي دیو ته بجلي مفت ده دیو ته تعلیم مفت دی دیو ته د صحت سهولیات مفت دي خو د هغې د پاسه دا DC چې دی ته خو مې بلکل سر وګرځو او د هغه کار وکړو چې هغه د ده نه مخکې چا کړی او نه د ده نه وروستو چا کړی. نن د شانګلې اکشن کمیټۍ په دې اکشن باندې د ټولو نه غټه خوشحالي په دې وشوه چې کافي ټیم بعد د شانګلې اکشن کمیټۍ یو میټینګ راغوښتی شو. نن د شانګلې ټول واکداران ټول نمایندګان ټول مشران هغه راغلي دي او د شانګلې اکشن کمیټۍ په اواز باندې لبیک ووي. زه د ټولو شکریه ادا کوم. مسلې ډېرې دي بره موږ ډسکس کړې او دا ټول مشران ناسو زموږ باندې یو DC مسلط شوی دی. زه تاسو ته د هغه د کرپشن لوړ تفصیل ځکه نه وایم چې هر سړي ته معلوم دی څوک به د سرکاري نوکرۍ نه یېرېږي هغه به نشي ویلی
خو زمونږ په نوټس کې راولي بار بار راځي موږ لا کمپلینټ راوړي خلک راوړي هغه ځان نه د هغه انګریز هغه ډي سي ګان جوړ کړي چې زه باچا یم باچا نه یې دلته ته نوکر یې ته زما د ټکس په پیسو منې دلته کې ناسي او ته خو زما د ټکس پیسې داسې خوري چې زما بچی چې دی هغه به بجلی پسې حیران شو هغه ته پنکه ډیشتي او ته پالپورې کې اے سی ګان چلای